د اسلام آباد پولیس او پاکستان تحریک انصاف ګوند تایید کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد های کورټ څخه گرفتار کړی شو. د اسلام آباد پولیسو په ټوئیټر ویلي چې عمران خان د القادر ټرست په قضیه کې گرفتار کړی شو. حالات د معمول مطابق دی یو سلسلور د په زیاده او کوڅوک یې سرغړونه کوي په ضد به کاروي کولی شي. د پاکستاني مطبوعاتو ترمه تیر کال د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله د عمران خان او د هغه د مرمن په ضد تور لګولې وو چې د بحریاټون د ملک ریاض سره د بحریاټون په بدل کې د القادر ټرست مکه ترلاسه کړې و. پاکستاني ټي وي چینل او ټولنیزو رسنیو باندې خورا شو ویډیو کې لیدل کېږي چې عمران خان په بختربند ګاډي کې کېنول شوی او بوتلل شوی دی. د عمران خان په اړوند نور تفصیل تر اوسه مه ته نه راغلی چې هغه چرته بوتلل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند د عمران خان گرفتاری تایید کړې ده. د تحریک انصاف ګوند یو مشر فواد چودھری په ټوئیټر ویلي چې خلک دی د کورون نراوزی په اسلام آباد های کورټ حمله شوی د عمران خان نیول د عدلی د بندولو مترادف ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا تورونه لګول شوی چې په عمران خان د نیولو په وخت تشدد شوی دی. د کورونو چارو وزیر رسول الله ویلي چې د نفوذونو باوجود عمران خان نه پیش کېدو همې قضایي ته د نقصان اړولو په تور کې نیول شوی او هیڅ تشدد پرې نه دی شوی. ځینې میډیا وایي چې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق د عمران خان په گرفتارولو نوټس اخیستی. اډیشنل اټارني جنرال او د اسلام آباد پولیسو مشر یې عدالت ته طلب کړی دی. د حکومت سره عمران خان د نهي پرواز په عمومو قانونو کې د نیولو نه وړاندې ضمانت ترلاسه کولو دپاره د اسلام آباد جوړشل کمپلکس ته تللی و. عمران خان اسلام آباد ته تتلو وړاندې په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو بیان خور کړی او د پوج د بیان غبرګون یې ویلی و چې هغه د استخباراتي ادارې د یو افسر نوم اغستی او تور یې لګولې چې دغه افسر 2 ځله د هغه د وجلو پلان جوړ کړی و. عمران خان ویلی و چې عزت د هر تن وي. هغه په تفصیلي ویډیو کې ویلی و خو د نیولو کم وارنټ یې وي هغه دې وړاندې شي او دې ونیول شي. پرون په یو بیان کې د پاکستان پوج د مشر عمران خان لخوا پرلپسې په پوځي مشرانو د نیوکو غندنه کړې ده او خبرداري یې ورکړې وه چې په بې ځایه بیانونو تورونو پوج د کاروي کولو حق خوندي لري. د پوج ویان د ادارې ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي و چې د عمران خان لخوا پرتله کم ثبوت بې ځایه تورونه لګول او په یو حاضر سرویس پوځي افسر د ثبوت پرته تورونه لګول یو بې کچه غیر ذمه دارانه عمل دی. د پوج د بیان نه 2 ورځې وړاندې وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل یو بیان کې عمران خان ته خبرداري ورکړې وه چې د پوج د بدنامولو د خصو نه دی لاس واخلي او ویلی و چې د هغه لخوا په پوج تورونه لګول د منلو وړ عمل نه دی. عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د اسلام